عبدالمصور صاحب دا ستا نوم دی او عمر دې څومره دی؟ شپږ کاله. او وروسته د کوم ځای اوسېدونکی؟ من د مومند دی، مومند کې میټۍ قاضي یم. میټۍ قاضي یاستئ. او دا کار د کوم وخت نه کوي؟ دې مې بس دا کال یو نیم وشو. کال یو نیم وشو. دې کې ګزاره کېږي؟ بس دغه حیا صادر پرې راپټې ده. بس الله تعالی په دې رزق درکوي ده. او ما داسې اورېدلي دي چې ته عالم وې. بس الحمدلله علم دې مکمل کړی دی او مونځ او اودس پخپله کولی شي؟ الحمدلله مونځ او اودس لکه دا یو غټ نعمت دی. تاسو یاستئ دې ته الله لک لکه څنګه حدیث مفهوم دی چې لکه دنیا په معاملاتو کې به ځان نه کته کول او د دین په معاملاتو کې به ځان نه پورته کول. اواز یې صحیح دی. دا ته څه پیغام ورکول غواړې دې خلکو له چې دا خلک دا د فتنې دور روان دی؟ اوس څه پکار دي موږ له؟ بس دا فتنې دور کې لکه نبي علیه السلام حدیث مفهوم دی که نه، وایي چې کله قیامت را نږدې شي نو دا فتنې به داسې راورېږي چې لکه تسبیح دانه چې ماته شي او دا تسبیح د دې تار نه راورېږي که نه، نو فتنې به یو بل پسې دومره راوړي. یو بل حدیث مفهوم کې بې دا راځي چې لکه وایي آخرت د قیامت د نږدې دور کې هغه سړی به کامیاب وي کوم چې لکه منډې والا نه به د ګرځېدو والا ډېر کامیاب وي او د ګرځېدو والا نه به ناس کامیاب وي او ناس نه به چې دی کور کې چې کوم ناس هغه به کامیاب وي. نو چې ځان څومره راټول کړي د دنیا نه نو کامیاب وي. د دې فتنو دور کې منصب دغه دی چې خپل آخرت تیاري وکړي او دغه رنګې چې څومره موږ نه مرسته کېږي او خصوصا نن سبا چې کوم دا د فلسطین حالات روان دي ځکه چې یو بل حدیث مفهوم کې راځي نبي علیه السلام ارشاد فرمایي چې مسلمان د یو جسم په شان دی که د هغه ګوته خوږېږي نو پوره وجود یې خوږېږي. نو که موږ خپل ځان ته فکر وکړو که فلسطین په دغه زموږ زړه نه خوږېږي. دا برادر عبدالصمد صاحب عبدالمصور صاحب الحمدلله د میټۍ درې نه اوسېدونکی دی او په قاضیانو باندې مشهور دی او د الحمدلله علم یې پوره کړی، عالم هم دی او د چا محتاجۍ ته نه دی پته ما، د چا دولت ته نه دی پته ما، خپل محنت مزدوري کوي. دا غوړي د کوم ځای نه راوړي؟ دا غوړي د ګلګت نه راوړي. دا خپل مسواکونه او په دې زندګۍ باندې هغه ډېر ښه خوشحاله او آباد دی. نو دغه شان دا د عبرت دپاره الله تعالی موږ ته یو داسې یو فرشته میلاو کړله چې هغه هم دغه وایي چې د فتنې دور دی، د ذکر او اذکار نه کار واخلئ او د صبر او تحمل نه کار واخلئ او د دین په کارونو کې ډېر تاسو مخکې لاړ شئ او خدمتونه او دغه وکړئ. او دا انشاءالله الرحمن موږ به دسه بیا هم میلاویږو، بیا به میلاویږو او د ده دپاره هم دعاګانې وکړئ، موږ دپاره هم وکړئ.